أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة حق چا راتله وکړه په نیکۍ سره یو نیکي وکړه فله خير منها نو در پاره غوره بدله دغه. ومن جاء بالسيئة چا راتله وکړه بدای باندې ګناه وکړه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون. نو بدله به نه ورله کېږي هغه کسان ته چې کړي دي بد کارونه الا ما كانوا يعملون بغیر د هغې نه چې کړي دي، یعنی کوم څه چې کړي هم دغه بدله به ته میلاوېږي، زیاتي به ته نه میلاوېږي. دې ته حسر ویلی کېږي. چا چې یوه نیکي وکړله نو د نیکۍ نه به ورته غوره بدله میلاو شي، سر په سر باندې غوره به. او په نورو روایاتو کې به نورو آیاتونو کې داسې دی چې یوه نیکي لس چونده سیوا کېږي، نو هغه کې زیاتېدل شته. او پاتې شو ګناه نافرماني چې کومه ده نو د نافرمانۍ سر په سر بدله میلاوېږي، زیاته هم نه وي کمه هم نه وي. نو فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون. بدله به نه ورله کېږي هغه کسان ته چې کړي دي بد کارونه الا ما كانوا يعملون بغیر د هغې نه چې کوم څه یې کړي دي، چې کوم څه یې کړي هم دغه به ته میلاوېږي، زیات یا کم به ته نه میلاوېږي. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. دا سبق ته تسلی مضمون دی. ابدیات کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده. امام مقاتل رحمه الله ذکر کړی دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت په شپه باندې د غار نه راووتو، د غار ثور نه، او د شپې روان شو، سفر شروع کړو، د غټه لار یې پرېښودله، په یو شړه باندې روان شو. دې دپاره چې کافرانو کې غټې لارې ماته نیولي او هغوی خو د ناکهبندۍ دپاره به کار کړی او د وژلو دپاره راوتلي دي، نو هغوی په غټو لارو کې ناست دي، په بله لار باندې لاړ شي. په دې شړو باندې په دې غیر معروف لارو باندې دی روانو. جحفه نومې زګین ته ورسېد. جحفه د مکې او د مدینې منځ کې یو زګینې نوم دی. او په دغه جحفه نومې زګینه کې بیا غټه لار ده، نو د لار مدینې ته دې هم لار راغله، مکې ته دې هم غټه لار تلله. کوم د شارع عام غټه لار ویلی کېږي، عام مسافر په سفر کوي. داسې ووایه چې د کچو لارو نه د شړو لارو نه دا بیا غټې لارې ته شو. چې کله غټې لارې ته شو د مکې د لارې ته وکتل بیرته، نو ډېر زیات خفه شو. او خانه کعبه، بیت الله شریف، د مکې دا یادونه یې رایاد شو، نو ډېر زیات زړه راډک شو، خفه شو. په دې ټایم کې جبرائیل السلام راغی، د آیتونه ورته واورول او د غونډ سورت دغه ټایم کې نازل شو. د دې خلاصه دا ده چې کم ذات چې تا ته قرآن نازل کړی دی او دغه قرآن په سر باندې د خلکو تنګ کړی، په هجرت باندې مجبوره کړي، همدغه ذات به تعالی وس درکوي او ته به مکې ته بیرته واپس کوي او مکې باندې به ته غالب کېږي، فتح کې به. نو ان الذي یقینا هغه ذات فرض علیک القرآن چې فرض کړی دی په تا باندې قرآن، د قرآن باندې عمل کول به تا فرض کړی دی. لرادک الی معاد، دا به خامخا واپس کوي تعالی خپل زوړ زګین ته به واپس کوي چې کوم مکه معظمه ده. نو پیشنګویي شو چې ته به مکه باندې به غالب کېږي، فتح کېږي، فتح د پاتې خوشخبري شو. قل ربي اعلم من جاء بالهدى، قل ورته وایه ربي رب زما اعلم ډېر ښه پوهېږي بمن په هغه چا باندې جاء بالهدى چې راوړی د هدایت، ومن هو فی ضلال مبین، او هغه څوک هم چې کوم به ګمراهي ښکاره کړي. کافرانو به ډېر بېحسابه اعتراضونه کول چې دا پیغمبر موږ نه منو، په دې کې دا کمزوري ده، دا کمزوري ده، د ځانه به قصې جوړولې. نبي علیه السلام ته الله تعالی ته ورته ووایه چې زما رب ښه پوهېږي په خلکو باندې چې کوم خلکو هدایت راوړی دی، او هغه خلک هم پېژني چې ښکاره په ښکاره باندې ګمراهان دي. حاصل دا دی چې زما پیغمبري په ډېرو دلایلو سره ثابت دي. خو تاسو دلایل منئ نه، چې نه منئ نه، بس زما رب خبر دی، زما رب کافي دی چې هغه هدایت والا کس هم پېژني، ګمراه سړی هم پېژني، بس فیصله هغه ته حواله ده. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، او نوې ته چې امید دی لارو ان يلقى چې نازل بشي الیک الکتاب، تا ته د آسماني کتاب، یعنې ته دې خبرې خبر هم نه وي چې ما ته قرآن نازلېږي، دا پته ته نه وه. الا رحمة من ربك، مگر دا رحمت طرفه د رب ستانه. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، نو ته به نه کېږي امداد کوونکی د کافرانو خلکو. ظهیر للکافرین، د کافرانو سره مرسته کوونکی.
کافرانو ډېر درخواستونه وړاندې کړي چې موږ اتفاق او جوړه کوو او ځینې خبرې به زمونږ ومنو او ځینې خبرې به ستا ومنو او مختلفې حربې وړاندې کړي وي. نو په دې ځای کې خطاب نبی علیه السلام ته دی، لیکن مقصد دا دی چې د کافرانو سره د دین په دین باندې خبره کول او په دین باندې نه سمجھوته کول جوړه کول چې ځینې به ستا ومنم ځینې به زما ومنئ، دا سره ممکن نه ده، کېدی نشي. ظاهر للمجرمین او ظاهر للظالمین، د مجرمانو لپاره امداد کوونکي جوړېدل یا د ظالمانو لپاره امداد کوونکي جوړېدل دا عظیم جرم دی، ګناه ده. نو د دې ځای کې مخاطب خو نبی علیه السلام دی. ټول امت لپاره د اسلامي امت لپاره یو قسم له تعلیم د خبرداري دی چې په هیڅ یو خبره کې چې کوم ځای کې کفر تعاوني کفر سره مرسته کیږي ساده کارونه نه ساده خبرونه هغه ځای کې په تعاون بالکل نه تعاون باندې ثابت. د دې باقي احوال بس سورۃ یوسف کې تر شوي دي. باقي کې دام د چې کوم کفري نظامونه دي کفري ملکونه دي هغه کې د سي عہده سنبالول چې حکومت قوي شي، کوم چې کفري ملکونه دي یا د نور زراعي د کافرانو هغه ادارې مضبوطه ول چې کوم سره کوم د اسلام په مقابل کې دي، لکه د يهودو د اسرائیلو ډیر زیات کمپنیان پاکستان کې کار کوي، هغه چې کوم مصنوعات جوړي خرڅي درې مې تقریبا جنگ ته وباسي، په دغه مصنوعاتو کې زهريله سيزونه هم د استعمالي. نو اوس کته په جایز پیسو باندې دا واخلې ځان په تجارت کې دکانداري له راوړي به خلکو باندې خرڅي، نو ته هټې د تجارت کې دا پیسې ورکړلې او ته پیسو باندې خرڅي، ظاهر خو دې کې څه خاص شی نه معلومیږي، لیکن دا سودا چې تاسو سمره کینو الته کې دا غوي کپنو ته فائدہ وځي، دا ظاهر للکافرین. په دې اعتبار سره اکثر علماء دا منل لیکلي کړه قادیانانو مسلمانات دي غیر اسرائیلیانو دي که د نور خلکو دي چې هغه د اسلام سره مقابله کې روان دي هغه مسلمانات استعمالول دا ظاهر للکافرین کې راځي. ولا يصدنك او بند نک تعالی عن آیات الله د بیان اور د آیاتونو الله تعالی نه بعد اذ رست د حق نه انزلت الیک نظر شوی تا ته، یعنی دا خبرې تار دې خبرونه باندې کې چې تاسو سره بده باندې خبره کوي چې ته قرآن دا زګینه نه بیانې او د سره احکام باندې بیانې په دې خبره وکړو ځنې قرآن به موږ مونږ ځنې بتا انکار وکي پری بدی نو بده خبرو سلانش. ولا يصدنك باندې نه کې تعالی عن آیات الله د آیاتونو الله تعالی نه. امام مجاهد رحم الله وجه دې مخاطب خو نبی عليه السلام، لیکن اصل کې کفارو د لپاره خبرداري د کفار تاسو په کومه تمه باندې یي هغه تمه سسو د پر کېدونه ده او دا جوړه د کېدل نه صبح چې اسلام قبول کړي نه به دا خبره باندې جوړه نه کیږي. بعد اذ رسل هغه نه انزل نازل شو الیک ته پیغمبره وادعو او ترى بلا خلق الى ربك خبر رب طرف ولا تكونن من المشركين تبنه کې د مشرکانو نه مشرکانو ته ورته کې خاتمه شو چې نبی عليه السلام په طریقه باندې زموږ سره بس خبرو کې بودري کې نو اس کلم د سینې شکې دي. ولا تدع مع الله اله اخر تبننا برید الله تعالی سره بل خوده لا اله الا هو نشته لایق د عبادت مگر دغه الله تعالی دی. كل شيء حالك هر یو شی پناه کېدون کې دی الا وجهه بغیر د ذات د الله تعالی نه. كل شيء حالك در د مخکینی مضمون لپاره دلیل چې صرف یو الله تعالی را بلا د الله نه بغیر بل څه د بندګۍ لایق شته دی نه، ولی ځکه چې د الله تعالی نه بغیر هر یو شی پناه کېدون کې دی، هر یو شی باندې زوال لازم، صرف د الله تعالی ذات چې همیشه دی همیشه به زوال به ناراضي هم د ذات سره خپل تعلق جاری وسات. له الحكم ردی الله تعالی د بار اختیار دی و الیه ترجعون او دی الله د تاسو واپس کیږي.